قال لي خلق من ربك الذي خلق الإنسان من علق وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو قرآنه فنزل على حديث فقال لفتش وقال حسب المدينة على نفسه فقال المدينة كلا والله ما يدري الله أرضني كلا وتكتب معه ولا يطيب وتعين على أوائل الحق فنوك ولك فيه حديث حتى بدت فيه ولقد نحن فلسل حسد النعم والسائل نعم فلسل الومان وكان أنت أطول الجاهلين وكان يأكل مجتمع الرسمي فيكون يجري بالأدانية ما شاء الله أن يكون وكان شيئا لهم أن يتقابل فقالت له فلسل يمنع عقنا نحن بنا فيك فقال له ولقد يمنع فيما دام فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لقد وعد الناس الذين تلقوا على موسى يا نبي بها تدعي على يعقوب حجا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب بدينهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جاء به إلى عودي وليدري يوم وتنقل مؤثرا ثم لم يستغرق عنه كرسي وفتر قال جئت بنبي وأفضل يعود المدى عبد الرحمن أن جابر عقيل بن صغير قال له بحاج عن ذات فقال في حديثي بين أنا أمشي سيحصل من السماء فرفعت بصري فإذا فلت التي جاءني بحراك من جلس على كرسي بين السماء والأرض فبعدت منه فرجعت فقلت تنزل بك أنزل الله تعالى يا أيها المدثر قلت أنزل ربك فكبر وثيابك فطهر والمستطهر فحمي الوحي وتتابع متابع عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه إلى الغدا عن الكوري وقال يوسف محمود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أرسلني جبريل عليه السلام ذبري قدم فقال بيده اقرأ باسم ربك الذي خلق لا فقال ما أنا بقارئ جواب عليه السلام بار بار فرمای ما أنا بقارئ نداغي وجواب وشو اقرأ هو باسم ربك سويد النشم ولا ولا شيء ودينهم ولا أو نور ذا استعداد لتحمل دلائل تصديق اخبار الروان ما أنا بقارئ ندا اقرأ باسم ربك الله نموالا الله نمواغش تبع ولا شيء بورسو من كفتانم داسه وایو کنا داکار دې نشم کولې دی وته لکه بسم الله کا بسم الله کا داکار وږي بسم الله څه مطلب دا الله په نوم مدد وغواړه نو ان شاء الله داکار کول شي دا آداب ورته خیر اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا پیند آیتونه لوبي وي شو اوس لګ په راځي اقرا قولوا لا بسم ربك الذي خلق ونوم درفتا خلقا چې مخلوق پیدا کړي سوال دا راځي چې قران خو د اقرا نشورو شو د اسم ربک دا الله د نوم نه شروع نشو دا شروع د اقرا نه شو پایت دومره لوی عظیم قران شروع کیږي چې د الله د نوم نه شروع شي بالله بالله الذي خلق يا خيرك باسم ربك كم وي مراد لفظ الله تاخذ اقرا شروع شو علامه زمخشري هغه په تفسیر خپل کشاف کې وجه لیکلی دا او ډېر مزیدار ده هغه وایي چې دا شروع د اسم ربک نه دی او دا بسم ربک متعلق په اقرا پورې نه دی کدا متعلق په اقرا پورې شي نو شروع د اقرا نشو ولی اقرا عامل دی او بسم ربک معمول دی او عامل مرتبه مقدمه لفظا مقدم دی شروع د اقرا اصل کلام درب شروع شوی دی د اسم ربک نه مقصودی کلام نو چې هر کله اقرا پورې دا متعلق نه جو نو دا تعلق چا پورې نسی نو هغه وی چې رستو بل اقرا مقدر دی بسم ربک الذی خلق اقرا او هغه وجه راجح معلومیږي ما ویلو مخکې ولې راجح معلومه شو مرتبه د عامل مقدمه او کړي دا رستو کوم مؤخر دی کا نو تقدیم د ما حق او تاخير پیدا د حصر او د اختصاص ورکړي حصر او اختصاص راشي اقرا رست شو نو چې اقرا رست شو نو شروع د اسم ربک نه شو
سوال دا راځي چې هر کله اقرا رسو جون د دې اقرا څخه پیدا شو بیا دې څه د پاره راوړم دا تنبیه دی تنبیه د پاره راغی لکه تنبیه د پاره الا راځي الا خبر دا متوجه کوي دا څنګه التنبیه مصطلح تنبیه مصطلح الا شو مثلا او یو تنبیه فی الكلام دا هغه مصطلح تنبیه نه دا لکه یو سړی چاته قل دا قل معنا هو امر دی لیکن دا د تنبیه لپاره مستعمل دي تا متوجه کوم یا زم الک توجه ما ته متوجه شي یا زم اسمع تما دا خبر واورا نو اسمع خو مقصود نه دی اسمع دې لپاره د چې سامع متوجه ساتل غواړي دا قرنګ لفظ د اقرا دا مقصود نه دی د کلام دا صرف د لپاره توجه د سامع د نبی علیہ السلام ځان ته متوجه کول د لپاره د لفظ استعمال نو کلام الله دی دا نه چې کلام الله نه دی او مقصود بالذات نه شو مقصود بالذات اسم ربک نه شو مقصود اقا دی اقرا قولولا تشاله پارول کو تنبیه د پاره دې د پاره چې نبی رسول الله ځان ته متوجه کوي هغه د پاره لفظ اقرا استعمال کو لکه کوم چې کوي الا خبردار غیر مصطلح وضع د دې شی به ورته یا اسمع لما خبر اورا یا مثلا ورته وي اے لفظ وي نور ورته منادا ذکر نه کی دا تنبیه د پاره سره پاره چې دې ځان ته متوجه کی نو دې اقرا سره تنبیه مقصود شو او توجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقصود شو نو دا اصل کلام د بسم ربک شو او حافظ جو بل وجه لګي د مزیدار دا هم ادا چې چونکه نبی علیہ السلام بار وی ما انا بقارئ بار وی ما انا بقارئ نو د قراءت د اهمیت پیدا شو د نبی علیہ السلام د بار انکار د وجنا اهمیت د قراءت پیدا شو نو اهتماما اقرا مقدم دی اهتماما لفظ اقرا راوړو چې انسان دی یو شي انکار کوي زم کوو انکار کوي د هغه لفظ د اهتمام پیدا شي چې اهتمام پیدا شو نو ځکه شروع د اقرا نه نو یا خو تنبیها د لفظ راوړل شوی دی تمو چې مقدم شوی دی په بسم کا نه هغه عامل قبل دی اقرا یا تنبیها راوړل شوی دی او یا اهتماما چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار انکار کوي نو د دې اهمیت پیدا شو نو ځکه لفظ دا اقرا راوړل شو دا دوه شي دریمه وجه اشاره دیته دی نبی علیہ السلام مبارک تا دی خبره ته اشاره ته چې ګوره بسم ربک الذی خلق الانسان من علق یواز د تفکر او د قران یواز د تفکر في الالفاظ تفکر في الالفاظ او يعمل بالمعاني ندي مقصود ګوره تلاوت هم دی لولې وامه مقصود ګوره د اقرا پیدا دا شو چې یواز ذکر د آیت دا د پاره تفکر لري چې په کې سوچ کې لکه یو خبره څوک جو دی په لګیا سوچ په کې دا خبره د کومه طبيعي نه دا سړی څومره پوری بلیغ دی دې خبره مقصد څه دی سوچ په کې تلفظ به نه دی بعض خلک چې د قران شریف تلاوت هم په ماډل لیدل دي تاسو ورته ګوري شونډه نه پدې هغه په خپل خلک کې لګیا دی خپل تلاوت هغه خپل د ما یو مرګ نوم نه خلم د یو سی پاره نشي پیدا کوو درې وو ما سره کله په بای سفرونو کې مرګري زه ته چې زه ته وګورم شونډه نه راځي چې کله خو ته تلفظ نه کې نو خو ته په خپل ځل کې هغه تصور سره لګي نو بعضی وخت یو انسان یارته مثال تاسو به مثال درکم یو تشرح ګوري نو چې تشرح ګوري نو هغه شرح کې څه تلفظ کوي نه ټول په باندې دي الګیا هغه په مقصد ځان کوی ولغواړي هغه په مقصد ځان کوی ولغواړي او چې په شرح کې کوم داسې لفظ راشي چې دغه تعلق عمل درې نو مقصود عمل کوي نو دلته کې د اقرأنا الله پاک مراد مقصد او حکمت سره چې ګوره د قران نه یوازې مقصد غشتل او مقصد ځان کوی ول او عمل نه دي تلاوت نه مطلوب دی تلاوت د قران حکیم ځان نه مطلوب دی دی وجه لفظ اقرا مقدم شو دا نو ستاسو تر ور مشهوده کې د بل نمونه نو شارحین خو د دقه دي چې اقرا مقدم شوی دی سره وجنا تنبیه لپاره دي ما د علامه افغاني په خپل اوریدل هغه به قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ور اقرا او قل ويقول سبقت دي بدري مقاصد دي یو مقصد پکې دا چې تنبیه لپاره ولې شوی دی نو ګور پکې د تنبیه چې کفاره چې کم الفاظ موضوعه دي هغه کې قل نشتا د تنبیه لپاره چې کم الفاظ موضوعه ده نو حافظ خو دي هغه کې لفظ اقرا نشته ته سوال کې
نه هغه تنبیه نه مراد چې هغه مصطلح الفاظ ورته موضوع دي متوجه کول تنبیه کې مقصد یو انسان متوجه کول وي اسمع خبره واوره یلکا سره پاره بیاله دې لپاره چې ته ماته متوجه شې خبره ده ما واوره اسمع دا توجه لپاره نو اقرا یا تنبیه لپاره کو دې مې سوې چې نبی رسول الله بار لګیا دي انکار کوي نو اهمیت پیدا کړه قرائت ځکه اقرا مقدم کو دا دوه حافظ هم لیکلي دي علامه عینی هم لیکلي دي نور علماء هم لیکلي دي درې مدان سره زماده طرف نه کېدا اڅه شي شو چې ای کې اشاره دې خبره ته دي چې د قران حکیم یوازې د قران حکیم الفاظ یوازې دې لپاره نه دي چې ته هغه کې غور او فکر وکې او دا غي مفهوم باندې ځان پوهه کې او چې کوم سيزونه د عمل د پر چې عمل په وکي بلکې مطلوب هم دقه د چې تفاهم وکي تفاهم مطلوب هم دقه د چې عمل په وکي یو مطلوب یې څه شي لکه قراءت هم دې واجب نقطه ده ما چې تمخ ویلو چې حدیث متعبد بالتلاوت نه او قران متعبد بالتلاوت دې دا اقرا په دلیل قل په دلیل دې قل اقرأ قل او من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه الحديث او رباد دلیل شو دا درې نقطې دي د شارحین لیکلي دي یو ما درته وې ورپسې بلال تقول هوايا اقرأ قول لا بسم ربك اللولا بس مفعول به دلته کې نشته اقرأ لولا مفعول به هو انت شو مقروء څه شو قرینه په پردان ده کنه لولا بسم ربك الذي خلق بنو درفتا الذي اغرب خلقا چې تخلیق کړي دي ګور او ځان کوي کا چونګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما انا بقارئ فلغي جوابونه شو هغه جوابونه یعنی دلایل دي د استعداد د تحمل د وحی ما انا بقارئ سمانا د تحمل د وحی نشم کولای تحمل د وحی نو الله پاک دلته کې د تحمل د وحی د استعداد دلایل ورته شروع کړل تحمل ما ویلو مخکې تحمیل او تحمل بدن بار کول نو د تحمل د وحی استعداد دغه دلایل تحمل د وحی یو څه دی یو بسم ربک دلنه واخلقنا بسم ربک دې بینه معلومه شو ما ویلو چې به د مصاحبت لپاره راځي او به د استعانت لپاره راځي چې دا الله نوم ځان سره مصاحب کو او دا الله په نوم د استعانت واغشته نو دا یو دلیل دی د خبر چې تحمل کول شي دا لومبي دلیل چې الله لفظ دبا لومبي د شمیره لفظ دبا مصاحبت او استعانت دا د دې خبر دلیل دی چې ته د الله نوم مرګره کا یا مدد واخلا نو استعداد به پیدا شي د تحمل لوه تو استعداد ورته د لفظ ذهن کې ځبر کا استعداد تچا د تحمل د وحي تموي استعداد تچا د لفظ کې اته استعداد تچا د تحمل د وحي هغه ما انا بقارئ ذرنا في كيد بيد السلام الله تعالی دویم څه شي دی لفظ ربوبیت لفظ ته په بيداوي کې ویلي رب يرب ربا مصدر دی ومعنى د مربي سرا او تبلیغ الشيء الى كماله شيئا تدریجا لکه زمیدار بوټي وکړي او هغه ته کله وباسي کله سره ورتا شي کله شاکراشي ورته کوي کله خابوري وغیرہ ته لري کوي دې لپاره چې دا کمال تور سي ګرورو په خلاص وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر بالأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم كل ضرورة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغ منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا تقول على تربية رو په خلاص نو رب نه معلومه شو چې هغه ذات ګوره دلیل تاسو ګوره هغه ذات چې هغه د کانی اونی بوټي انسان جماعت نبات تدریجا رو کمال درسي نو تاکي هم استعداد رو په خلار پیدا کولی شي نن بدل یا یا توري دا بدل تیار شي سبا بغور صورت در تراشی اب یاد کی بولو بداغین اگر صورت در تراشی اب در تیاد کی نو اللہ رب لفظ دلیل پر یہ خبر اکیلے تربیت والا شتا کنا کلام دا تربیت والا نا دی نو چی تربیت والا شتا نو تربیت خودی تنویلی کی گی چی یوشی دا نس نحس کرو باتے تربیت دی تنویلی کی گی چی چاہ کی قوت قلیلی ہو دا کسے پیدا شے لگا قوت کثیرہ تربیت دی تنویلی کی گی چی چاہ کی صغر ہوئی ہو دا کی کبر را کبر لویوالی پکر راشی نو کتا کې سوي چې ما کې قوت استعداد نشتا نو رب دا ما نام د خالق پتا کې تربیت پیدا کړي
کته چې ډیر معمولی دی دا دومره لوی ضبط نشم کولی ما د زیاتولی شي نو لفظ ضرب دویم دلیل شو څه چې شو لکه لفظ ضرب دویم دلیل چا لپاره هغه لفظ یاد کا چا لپاره د تحمل د استعداد د وحی او متعاد شي تحمل د چا د استعداد د وحی لفظ ضرب دویم دلیل شو او دې سره حضرت یو اشکال متفق شو اشکال سره یو خارجي اشکال چې دا څه به ویلو کنه چې اقرا بالله الذي خلق نو ظاهرا بد الله د نوم شروع شوی و اقرا بسم الله الذي خلق نو ظاهرا بچانه شروع شوی و الله د نوم نو د الله نوم شروع نشو اسم ربک او علم د الله دې د ذات لپاره الله دې رب خو صفت ته الله نوم نه شروع او نشو لا نو ګور بالله ویل به نو دا فائدہ به نه ور کړی او چې بسم ربک وې نو دا دلیل شو د استعداد د تحمل د وحید لپاره دا پیدا لفظ د الله نه ورکولا او ربک دا پیدا ورکړه دی وجنا علم د الله دې ذکر نکا اسم ذات ذکر نکا او ربک وی او د اسم ربک نه مراد الله دې تنا د اسم ربک نه مراد دې لکه الله دې نو د دقه مقصد د وجنا دلته کې دلیل او مضبوط دلیل طب ماشوم له د ګرځېدو چل نه ورته وې ګرځاو ماشوم له د نطق چل نه ورته او ناطق یې ماشوم له د تلفظ چل نه ورته او تلفظ یې پیرو کو نو دا غزا تاکي دا جلدی شي کول دا نشي کول نصفه کې نه سمع وا نه پکې بصورو په نصفه کې فعلقا نصفه مدغه کې نه قوت د سمع فعلا بالفعل نه پکې قوت د بصور بالفعل نه قوت د علم بالفعل هغه مدغه کې دا ټول پیدا کړ تکلیف پیدا کړی نو اسم ربک مضبوط دلیل دی جناب چا لپاره ګور مدعوا له ماته چا لپاره استعداد د تحمل د وحی استعداد د مخکې کوا هغه لپاره مضبوط دلیل دی وجنه اکتفا او لفظ صفت او لفظ الله رونلو مقصود لفظ الله دی مخکې دا دویم دلیل دریم دلیل څه شو الذي خلق اغذات خلق ور مفعول به نفتا دا په مختصر معنی کې ویل دي کنه چې مفعول به کله دی حذف کې لپاره تعمیم وذوي ما خلق السماوات نو یو شی مراد شو خلق الارض دغه الارض مراد شو او چې خلقنه کو نو کل مخلوق مراد شو الذي خلق دا دریم دلیل شو اغذات چې دا ټول مخلوق یې د نس نه هستر اوسته نو تاکي استعداد ته تحمل د وغه نشي پیدا کول دا هم خالق د جبريل هم خالق د سماوات او ارض هم خالق او دا صفات او اعراض دي تلفظ وغيرها قول دا ټول د الله مخلوقات دي څه جواهر دي او څه اعراض دي او څه نسبت بین الجوهر والعرض دي دا بنانستانو کله توي دا عرض او جوهر من څه غو نسبت دي نه څه محسوس کولی شي دا عرض خو بیا هم څه محسوس کې دا ټول چا پیدا کړی دي الله پیدا کړی دي نو هغه ذات تا کې استعداد ته تحمل د وجه نشي کولی شي د دریم دلیل شو څلورم دلیل خلق الانسان من علق دا بل دلیل چې انسان پیدا ک من علق د وینې د ټوټینا والانسان اشرف المخلوقات لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم لقد كرمنا بني ادم نو دا احسن التقويم ولا او دا مکرم شخصیت الله كان پیدا علق د وینې د ټوټې کومه د وینې ټوټه وای وینې ټوټه دی ما خلا علق بمعنى د معلوق یو شی بل پورې چسپان علق معنا څه هغه شی چې هغه چسپان دی ارڅ چې دی پته نشته قدیم مفسرین حدیث کې نشته چې دینه مراد دی ټوټه مراد ده دا حدیث کې نشته او کوي چې روایت ضعیفه ده بالکل نشته نطفه شته او څور ته ویل کېږي ورپسې علاقه وینه ما دا ډاکټران به مې اعتراض کوي چې وینه ده دا انکار نشي کولی چې وینه نه ده وینه ما خلاوه بس هغه شی چې رحم پورې نخته دی هغه شی چې رحم پورې انخته دی که جراثیم دی جراثیم او قدم مخلوق به دم دی او کبینه دا جراثیم اصل کې په وینه کې دی انسان چې کم وخت کې د زنانه حمل کوشي نو دا وینه د حیض بند شي او چې کله حمل نه د حیض وینه بره روانه او چې کله خدای حامله شو دا وینه نه راځي ولی دا وینه بیا دغه ماشوم خوراک دی دا وینه یوازې خوراک نه دی دا ماشوم د چې کم جرثوم دی دا نطفه چې کم جرثوم دی دغه وینه کې هغه نشونو ما کوي دغه وینه نه هغه لګیا نشونو ما کوي په طریقه چې کوي هغه کې وخت بحث نکوم د طبيو د حکمت خبره لري تر زما کار نشته نو د علق نبی نه ما اخلي تک ته نو په دغه چې پرته ده د هي د وینو دغه لپاره استعماليږي خو ما سمانا وکړه
جسپان هغه رحم پر جسپان دی ايو شيء هو الله يعلم الله ته دې خبرې پته ده نو سبا وي هغه ذات علق خطا بیکاره شي دی بدبويه شي دی د علق ماده نطفه د وجود نه وځي نو انسان یوازې په وضو کار نه کوي غسل به ولا کوي بوی کوي نجس دی جامه نجس کوي ظاهر کې په عرف کې خلق خوته نه ګوري ځان کې ساتي پوده ته پټي هغه شي نه څوک جوړ شو احسن التقویم والا او کرمنا بني ادم ولا رب العالمین جوړ کو نو چې دا کولی شي نو د خو لوی شخصیت مکرمه معززه تاکي همدا وخنا ډېر لوی عقل ډېر لوی پویا صداقت امانتګری خو دره نو استعداد د تحمل د وخت نشي دا په طریقه را دلالت نه سره د دلیل معلومه چې انسان غونډه شي دا علق نه پیدا دي څونه باندې بعید دي ګورم یاس کې چې دا کار کولی شي نو ته خو ځان له مکرمه مشرفه فامین او صادق الوعد باندې مشهور او حسن می درکا حقیقت ته خبر ازي د نبی عليه السلام زیات حسین شخصیت نه دي تیر شوی تاسو په کې زبر دروي ما یوسف عليه السلام نام زیات حسین اب دلایل کې د ان شاء الله العزيز وما لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه كده تفصيل بده ان شاء الله العزيز الدوله نو حاصل څه چې دومره خشتا ظاهرا باطنا او کامل شخصیت ته نو تاکي د وحده تعامل استعداد پیدا نه کړي بلکې پیدا کولې شم د بل دلیل شو ورپسې بلار شو اقرا دوباره وای دا ولې وای او ما قدرې خبرې دي څنګه تنبيهان یا به څنګه وای تنبيهان بار ما انا بقارئ تنبيهان تکرارات چې کوم شی هغه څوک انکار کوي دی په کې تکرار شروع شو اقرا لولا لولا شابه لکه ماشوم ته څوک وایي کنه انا بچي لولا 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 هغه اولو یو شابه چې لږ مخکې لاړ شو لولا یا هغه لږ ورو خوشولې قضې انا بچي شابه لږ مخکې لاړ شو ذکرنګ رب العالمین ورته اقرا شابه لولا 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 تنبيها ذم اهتماما او درې مقاله ما درته وي وربك الاكرم رب استا لفظ بیا رب راغی الله لفظ استعمال نه شو رب لفظ استعمال شو رب بیا دلیل شو او اکرم ما ته ګور بعد وخت کې شاګرد تکړی ضبط کولی کی استاد بخیلی خبر نه کوي بعد وخت شاګرد تکړی ضبط کولی کی استاد سی بخیلی هغه پورا خبر ورته نه کوي وی کدا ارسم او توخل خدمات او فرق به ختم شي نو الله وی دلته کې بل معنی دی چې دا استعداد د تحمل یو معنی څه دی ادا چې استاد بخیلی زم بخیل نه الله وی الاکرم زم اسم تبدیل لفظ استعمال کا الاکرم زم سخی ما استادم سخی دی د استعداد د تحمل د وحی یو د دلیل شو مانع د تحمل د وحی نسی لکه چې معنا سبق پدان بار کې یو معنی را چې دې بیان نکما نه استاد څوک دی الله دی ما دا مخکې ویلي او استاد چې الله شو شابه نو استاد بخیل دی که سخی دی وایا الاکرم چې استاد سخی شو نو بیا ولې نه ځوته بل دلیل شو د استعداد اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم ورته الارشاد الذي اغذات علم بالقلم اذا قلم په ذریعہ باندې تعلیم ورکړي دی ورې قلم بے جان شي دی نو چې دا قلم په ذریعہ د بے جان شي په ذریعہ ز مخلوق له تعلیم ورکوم نو ته جاندارې په جاندارو کې لوی فصیح او بلیغ شخصیت نو ستا په وجه به امت ته تعلیم ورکوم نو چې ستا په وجه امت ته تعلیم ورکوم نو ته استعداد د تحمل خامخا کې دی بل دلیل شو الذي علم بالقلم قلم غیر دغه شی دی یو جاندار شی نه دی بی جان شی دی هغه په واسطه د تعلیم ورکوم نو چې د بی جان شی په واسطه تعلیم ورکوم نو تخوله د شخصیت جانداري نو ستا په واسطه به تعلیم ورکوم او چې ستا په واسطه تعلیم ورکوم نو دا دلیل د دې خبره چې دا تعلیم به قبله استعداد بکې د تحمل د وحی دی بل دلیل شو علم بالقلم او دې کې یو بل خبره ته اشاره یو بل نقطه ته چې جبرئیل علیه السلام در درازي خو ګرځي چې قلم واسطه په تعلیم دا نو جبرئیل هم تا نه افضل نه دی غام واسطه په تعلیم دا اوس الته یو اشکال لدی چې بل ځکه خو الله پاک فرمایي چې څنګه دی قران حکیم کې علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى
هغې نه خو معلومېږي جبریل معلم دی او معلم افضل د متعلم معلم افضل د متعلم نه جبریل افضل شو. ما پرون ویلو کې دا نسبت د تعلیم جبریل ته مجازي دی. معلم دی خو څه دی لکه مجازي. دلیل په څه دی؟ دلیل په څه دی؟ نص د قرآن دلیل دی. الله پاک قرآن حکیم کې فرمایي الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن. اوس معلم اوس د دې معلم نسبت جبریل ته مشو او الله ته مشو. بس د دې معلم نسبت الله ته مشو جبریل ته مشو. یو به په مجاز حمل کوم بل په حقیقت. دواړه په حقیقت نشم حمل کولی. ممکن نه ده دواړه په مجاز نشم حمل کولی. نو که جبریل والا په حقیقت حمل کړي نو الله والا په مجاز حمل کولی شي نه. نو کوم یو متعین شو؟ الله والا. الله معلم حقیقي جبریل معلم مجازي دا یو شو. او دویم بل ځای کې وایي وعلمک ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما معلمك ما لم تكن تعلم. پتہ لګی چې معلم حقیقي څوک دی؟ الله. او کته وی چې نه دا معلم حقیقي جبريل دی خو الله پکې مجازي دی نو خو ویلې نه شي. نو اغا علم القرآن او علمك ما لكم تكن تعلم غیر معلومیږي چې معلم حقیقي الله کو. نو چې جبريل ته لفظ د معلم اس نسبت کیږي نو دا مجازي دی. او صفا خبره ده چې جبريل علیه السلام خپل وایي چې ما نتنزل الا بامر ربك ما نتنزل الا بامر ربك. تو جبريل الله نه راغلی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورپیش کی. نو حاصل دې کې دا اشاره شو علمک علم الانسان څنګه دی علم بالقلم. چې قلم واسطه ده افضل ده نشي جوړېدلې دا رنګ جبريل علیه السلام استاد الله په منځ کې واسطه ده. نو ستانه بغیر دې هغه نو ستانه افضل نشي کېدی. او ورپسې بل دلیل دی علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم. دې بل دلیل تحمل د استعداد د وحی دی چې انسان ته اسم نو معلوم ورته وقودل ورته شین رنگ دی دا سور دی دا سپین دی خبرې ورته وقولې ګرځېدل چلې ورته وقاو او نور تعلیمات ولا ورکل. نو چې کوم ذات ما لم يعلم انسان ته خودلی شي نو هغه ته دا سبق هم کولی شي. پښتو خبره مې وکړه دا وحی درته خودلی شي نو دې لپاره استعداد پیدا کولی شي. نو دې بل دلیل چې د استعداد د تحمل دا وحی لپاره دا خو حضرت ټول دلایل شو. علم الانسان ما لم يعلم دومره دلایل شو. یو دلیل څه شو؟ لفظ ذبا وایي. دویم دلیل څه شو؟ لفظ رب. او هغه کې چې کوم اشکالو چې الله د نن شروع کې دا جواب مې وکړ. دریم دلیل الذي خلق شو. څلورم دلیل څه شو؟ خلق الانسان من علق شو. پنځم څه شو؟ وربك الاكرم شو. رب یو د تیر شو. شپږم دلیل څه شو؟ الذي علم بالقلم. او اوم دلیل څه شو؟ علم الانسان ما لم يعلم. انسان ته وګورئ و دلایل شو د پاره د استعداد د تحمل د وحی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوی په دې خبره ته کولې شي. دا دلایل دي شو د دې لپاره چې د پیغمبر مبارک رغبت پیدا شي. د دې لپاره وایي چې د پیغمبر مبارک رغبت پیدا شو بیا نو وایي چې ما انا بقارئ رغبت پیدا شو. دا خو دلایل شو حضرت. لیکن د دین ډیر مسائل امرودي. ما اوج الله معلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلم جبریل واسطه په تعلیم شو. نصاب تعلیم دا نصاب تعلیم څنګه شو؟ سونه خبرو ته اشاره ته اوس په دراشه متوجه شه. یو خو اقرأنا استاد ناظره معلومه شو. څه معلومه شو؟ موږ ورته وایو ناظره الف زبر او با زبر با او تا زبر تا الف زبر څنګه دی الف لام در ال بخوا بخذو ذا خذل حامیم در حم او دال پیش څنګه شو لکه الحمد. دا شو دا هغه ناظره ورته وي او خذ وته پخوایاندا وایي پخوایاندا دا ته اقرأ معلوم شي. لومبه دا ناظره سره وایي دا لومبه شو. ترغیب د ناظره شو. قاعده ثابته شو. دې رسو ثابته شو قاعده چې قاعده خایو بلته قاعده ذکوا دا معلومه شو. دویم څه معلوم شو؟ دا یو تناظره خودله. دویم ضمنن د حفظ معلومي. حفظ ولې ځکه د حریر په ټوټه کې راوړلو والا روایت په کمزوري کړ
او اقرا لولا نو لولا الګ درته یاد شي لیکل مکتوب شته دی نه در سره چې مکتوب شته دی نه او تا ته بیا مو چې لولا آیات نو دې کې اشاره څه شو او جبريل تلاړ حفظ دویم حفظ دا دې بل مسله معلومه شو حفظ د قران ترغیب دا دویم مسله شو دریم څه شي عقاید ته معلوم شو الذي خلقا قرآن به انسان د عقاید ورته وکړ الذي خلق الله دې خلق الانسان من علق انسان يحنط بين پیدا کړی دی علقنا او دا عقاید شو دا عقاید شو الله ذات مشتا خالق شنو وجود تخبل معلوم شو خالق شو بل سو خالق شنو وحدانیت هم معلوم شو خلق الانسان من علق دین التوحید ثابت شو چې بل سو تاسو نشي کولی نو بل بس تین سو الله له شریک ہے څه شریک وله خلق الانسان من علق او بیا الله اوصافهم ثابت شو کنه ور عقیده دا الاکرم ولا صفات علم الانسان ما لم يعلم معلمهم دي علم الانسان ما لم يعلم معلمهم دي نو ست معلوم شو خالق دي مربي دي الله اکبر سجدي خالق دي نو خلق او مربي سره وجود امراغه باري تعالی ځکه خالق او مربي وجود کې دي شي بل څه نشي کېدی اما معدوم نشي کېدی نو وجود د باري تعالی ثابت شو توحید هم ثابت شو ګوره قران کې دا خلق لفظ دا ټول الله کوم دې طرف پر ذکر کوي دلایل توحید لپاره خلق السماوات والارض دلائل توحید لپاره نو وجود هم ثابت شو توحید هم ثابت شو او صفات د باري تعالی هم ثابت شو بګي چې رب هم دی خالق هم دی معلم هم دی خلق د علاقه کوي اکرم هم دی صفات هم معلوم شو نو یو ناظری ترغیب شو بل د حفظ ترغیب شو بل عقاید فکرال الاهم عقاید الله اکبر بل اهم عقاید کې ذات تبارک تعالی شو هم فکراره او عقاید کې رسول الله دې کنه اقرا تلوله پیغمبر وحده ترازی رسالت هم ثابت شو توحید هم ثابت شو باقی نور فکر راځي او سلورم نمبر په تفسیر راغی اخلاقیات علم د اخلاقیات علم د چا د اخلاقیات اخلاق ورته اخلاق څه دی اخلاق دا چې الله کریم دی معلم له کرم په کاریدان کې کرم په پیدا کوي معلم تعلیم به ورکړي علم الانسان ما لم يعلم تمام تعلیم ورکړي او معلم کله واسطه استعمالي علم بالقلم واسطه استعمالوه واسطه تعالی شاګردان او صحابه ته چې لیکي او دا شاګردان صحابه بستا وسایط د امت لپاره بیا دا ګور دا ورته صحیح اخلاقیات ورته کوي الاکرمنا یو صفات اخلاق ربکنا بل صفات اخلاق تخلقوا باخلاق الله تخلقوا وردا حدیث نه دی ښا ما به مخکې وې ما یو کتاب کې لیدل چې دا حدیث دی ما یو کتاب کې کتل چې دا حدیث دی او چې ما بیا تفصیل په وکړه دا حدیث نه دی تخلقوا باخلاق الله ما ویلي دي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی دا حدیث ته دی تخلقوا باخلاق الله یو قول دی دا قول یو مقوله ده خو مقوله ده مزیدار مقوله ده نو الحاصل څه شو اخلاقیات ورته کوي ځان کې کرم به پیدا کې معلم له کرم پکار دی او ځان کې بس پیدا کې معلم به کې تعلیم واسطه فی التعلیم او چې څوک نه پوهیږي هغه ته خودنه بکې اخلاقیات خای نو سوسی دونه ورته خودلې شابته حفظ ترغیب الله اکبر ناظری ترغیب دوشو عقاید او بل څه شو اخلاقیات ورته خودلې شو او لومبه ضرورت دغه سيزونه دي دا نور سيزونه پکې رستو را روان دي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم او دا نور پکیم ضمنن راځي او هغه نه ویم درته کني یو اشاره بدر کما علم الانسان ما لم يعلم مقصود د تعلیم نه عملوي مقصود د تعلیم نه سي عملوي نو عملا فکراغه بل یوازې څوک شي چې تخینا چې خیر دې په پاجت په عملو کې نو عملا فکراغه دا خدای نه مسائل مستنبط شو نو نه ثابت تعلیم لومبه څه شو معلم الله متعلم رسول الله جبريل واسطه في التعليم نصاب تعلیم څه شو ترغیب د حفظ ترغیب د ناظره او عقاید خودل او اخلاق خودل زمن کې پکې اعمال امرال دا جوامع الکلم شو قران دومره خبره ترنه معلومه شوه اوس براشو خلک وای او مدرسه کما یو غار حرا الله اکبر مدرسه کما یو دا غار حرا مدرسه معلم خودل شو متعلم واسطه پکې خودل شو واسطه لوډ سپیکر دلته ما ده واسطه پکې خودل شو او نصاب تعلیم هم خودل شو او مدرسه غار حرا ده اوس راشه غار حرا لا یو بل حکمت پرون ما ویلو غار حرا حکمت دلته بل حکمت دا زبې کتاب کې نشته الله دې خبره ته اشاره کوي چې غار حرا هغه مدرسه ده نوبه مدرسه کینه لنګر مطبخ شته نه
درسیز بک شته چندې نه بلډینګ شته او د دغې پوټینې مدرسې نه الله د قرآن رڼا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوله نو اعتماد په دې مه کوه چې زه به درس کوم مال غټ بلډینګ پکار دی زه به درس کوم مال چنده پکار ده زه به درس کوم او مالا کوټه پکار ده او زه به درس کوم مالا بجټ پکار دی د غار حرا نه بجټ و نه کوټه وه نه بلډینګ و نه دارالاقامه وه نه هاسټل و نه لنګر و نه چنده وه نه محتمم و نه ناظم اسم نشته او د قرآن رڼا الله ګوټ ګوټ ته ورسوله او د دې بیا ظاهر کې مثال درته وښیما د دې خبرو ظاهر کې مثال درته وښیما وجود د دارالعلوم دیوبند وجود د چا دارالعلوم دیوبند د انار د بوټي لاندې دوه محمودین کېناستېدل انار د بوټي لاندې کېناستېدل نه بلډینګ شته نه دارالاقامه شته نه هاسټل شته او نه لنګر شته او نه څه چې دی محتمم شته او نه دغه وخت کې ناظم ته نه رسېدلو شته او د هغې انار د بوټي لاندې نه الله د دین نهرونه د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسول په خبره پوه شوې که نه دا مې خپله میخې پی مې درته ولاښله ما هم د خپلې میخې پیله شو که نه دا ګور حقیقت دی ګورې دا درو خبره نه ده حقیقت دی نو دا حضرت څه شی شو دا اشارت دې ته شو چې زه غواړم نو غار حرا نام دنیا ته دین رسولی شو نو تاله ترغیب ته دې خبرې ورکوي دې ته مه ګوره مدرسه شته که نشته خپل جومات کې کښېنه دبر او بادبر به خپل جومات کې کښېنه بل طالبان هیڅ درس پیدا نه شو علم به وکړي څه کال 10 کاله به تېر کړي چې درس پیدا نه شو نو ځکه ما عطرونه خرڅول شروع کړل درس پیدا نه شو نو ځکه ما مسواکونه خرڅول شروع کړل درس پیدا نه شو نو ما دا شی شروع کړ ټیک ده زموږ بزرګانو دا تجارت کړی دی ورسره ممنوع نه دی بزرګانو تجارت کړی دی ورسره درس هېڅ نه پیدا کړي زه به دې نه پوهېږم درس پیدا کړي ما یو شاګرد ډېره موده مخکې ما ته راغی ځکه څه کار کوي څه نشته درس نشته چې درس پیدا نه شي اوهو میں امامت سے نہیں نجیر امامت پشته دی خاشوب غټ امامت مې دی نو ساده د خدای چې امامت شته نو ته هغې کې ماشومانو ته څه الف زبر او با زبر باندې نو هغه څه خو بلا واړه دي را سره نو مې چې دومره واړه در سره دي نو تا نه خو لوی مدرس بل کم دی ما ته 50 40 30 ناست دي تا ته 300 400 ماشومان د ناظرې ناست دي تا نه غټ مدرس بل کم دی چې ته دې ماشوم ته ناظره او نښې دلیل اقرا مې ورته ووایې دا خو لومبې حکم د الله رسول الله ته ناظره ده او ته په هغې باندې لګې عمل کې او چې ته دې ماشوم ته الف زبر او با زبر به ونښې دې ماله بخاري راتلی شي دې ماله دورې تفسیر راتلی شي دې نحوي شروع کولی شي دې صرف شروع کولی شي دنه مدرس مفتي محدث جوړېدی شي نه بنیاد ته جوړوئ سر دا سر دې ووایه بنیاد خود ته جوړی ورته نو چې ته بنیاد جوړی نو ګډ مدرس تا نه بل کم دی نو زه دا نه منم چې دس موقع دې شته دس موقع درته شته خو ته نه کې ته ناراض دی الف زبر او با زبر به شروع کړه که نه امامت ته بل چا دی ته پکې استاد چې زه به دې ماشومانو ته ناظره شو ته شروع کړه چې الله در سره مدد کوي که نه کوي استاد جي تاسو ترجمه شروع کړئ که نه دی طالب دغه ته دا بوډاګان مولیان دې ستړي شوي دي ته اړه وایلي دې بوډاګانو مولیانو ته دې دین اړه وایلي دې درس و تدریس دي بوډاګانو دا چې کوم زاړه امامان چې جوماتونو کې هغه درته یاد دا زاړه امامان یا خو اخونان دې جوړ شوي دي او یو ورته اړه دی وایي زه به یو قرآن شریف ترجمه ماښام کوم به ستا کوم یو 15 شپږ کسه کښېنئ الله مو خوشحاله کړي یو آیت به درته وایي دا درس یو آیت وایه خپل شی پې پوخ کا یو حدیث ورته وایه ریاض الصالحین بل نه خپل شی پې پوخ کا یو څلور 15 کسان محله کې راغونډه که نه نبي علیه السلام نه دي ګرځېدلي یو پسې څنګه راغونډه 15 شپږ کسان کړه او که دغه نه کېږي سیکنډ ډے کې مدرسه جوړه کړه خپل پیټه کې جوړه ولا پیټه کې واځي مېلمانه ناشته لپاره خو دین لپاره استعمال خپل کور کې پینځه باندې جدا کا دین لپاره جدا کا دا کار شروع کا د کور 10 جوړي او چې ارسنه پاتې شي نو مدرسه البنات پړو کې تللې بٹ فورن بای پاس کې او شارټ لاره وته وي دوی لکه شارټ کټ کې د شیخ الحدیث جوړېږي مخکې دا کوم ځای کې دی فرجع بها
نو چې دی ورته ووایي نو جبریل علیه السلام ولاړ نو فرجع بها نو واپس کول وکړل نبی علیه السلام بها په دې آیاتو رجع بها بدا بها رجع سره متعلقه د بعض حضرات ولا تقدیر او بعض متلبسا بها یا حافظا بها موعیا رجع بها تشو کرو باسا تضمین با وقت کنه سره تقدیر وباسه تضمین یاد وساته تضمین کی تقدیر نه بعض خلق تقدیر پکې وبا ضرورت نشته تضمین چې کم فعل بل فعل لمتضمن شو لکه یو حرف جر ظاهر فعل شتا واغه سره تعلق نه کیږي نو بل بوله رو باسه نو خلق ودا متضمن شو پلان کې لرو دا به هغه پر متعلق شو نو هغه تضمین کې تقدیر ته ضرورت نشته رجع بها پښتو کې مسوي الکه دا آیات ځان سره واپس کړل دا آیات ځان سره یوړل دا اصل خدا سے نه اصل جدا دی چې رجع واپس شو حال كونه حافظا بها حال كونه متلفظا بها حال كونه متلبسا بها خود ضرورت نشتا مخکدا فرجع بها رجوع وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بها پر آیاتو رسول الله فاعل درجه دی يرجو فؤاده جزله درزید يرجو فؤاده رجفد زله سجده زله درزید کته وې د دې څه خبر دی دا خو د انسان بل علم د جما زله درځيږي نو ما سویلو چې نبی رسول سلام سره خدغه وښوونه د زله درزاري نه خبر دی د یا عائشه تخپل شکایت کړی دی یا بل صحابي ته اغین عائشه غشته دی يرجو فؤاده رجع بها عائشه صدیقه وای قرو رجع بها دا عائشه صدیقه مقوله ده ثم قالت روباسم قالت عائشه رجع بها رسول الله کته هغه وخت خو پیدا نو کړو می جوابونه کړی یا وته نبی رسول الله دا ویلي چې ما زړه درځېدو په واپس شوم یا عائشه د بل صحابینا هغه د نبی رسول الله نو ورېدلې يرجو فؤاده جزړه درځېد پچا چې hebat را جزړه درځي hebat چې کلم په انسان باندې راشي نو زړه پختو کې وته ویل کېږي سرعت د حرکت د فؤاد قلب او فؤاد کې لږ ورته شته و اطلاق به یو بل کېږي قلب زړه ته ویل کېږي او فؤاد موسط ته زړه ته ویل کېږي قلب زړه ته ویل کېږي فؤاد ته ویل کېږي وسط ته قلب ته خو خیر دلته کې فرق نه کوو زړه درځي زړه ولې درځي بس لږ ماته زړه ولې درځي ورله باندې بوج راشي درځي بوج ولې راځي زړه وینه څه کوي وجود ته نو وجود دې نه غواړي وجود د زړه نه وینه غواړي وینه او دې پتیزه وینه رسول غواړي پتیزه سره نو دې په ډیره تیزه لګیا دي نو بعضی وخت کې چې وجود څومره وینه غواړي دې هغه مروینه وجود د نشي ورکولې نو دې ډیر زور شروع کی ډیر زور نو هارت اٹیک راشي په تاسیالي یو سره په پړو کې یا منډه وي زړه درځيږي کنه درځيږي ولی ځکه چې څومره حرکات د جسد د په وینه کې متحرک د جسد د لپاره څه شي دی دم دی وینه د وینه دی وجود د حرکت ورکوي وینه وجود ته سپلای یو فوټ ته وینه څوک رسي زړه نو په زړه بوج راغی وجود ته وینه غواړي وینه او په زړه باندې راغی بوج نو زړه زور لګي نو کچرته د تصرفاوت نشتا رکاوټ نو دی بدرځي نه دی به زور لګي او پاسانه باندې وینه دي او کته تصرفاوت راغی لکه عمل پډیر شو رګیا رګونه بن شو نو دی به زور لګي هغه مروینه نشي کولای دی به هارت اٹیک راځي تاسو یو خبره به ورېدلی چې لکه په ماړه خېټه ملامبا نو ما یو ډاکټر نه د تاسو کو په ماړه خېټه لمبلو کې مونږ بداوي او خدای داسې وي چې دا په ماړه خېټه ځکه چې دی وخت سړی ګرم شي او چې اولام به نو سړی شي یس نه دا یو ډاکټر نه د تاسو کو په ماړه خېټه لمبل ماده خبره بالکل ټیک ده نه دی پتا په ماړه خېټه سریع تیز ورشن نه پتا ولی ځکه چې دا خوراک دې مې دي تلاشي دا خوراک ازمیږي نو د مېدې ته د دې نری لګونه دي هغې نه وینه لاړه کوي دې خوراک ته د مېدې نه څه روان دی وینه روانه ده په یو خاص انداز چې دا خوراک پې هضم شي د وینه دغه خوراک سره مخلوط کېږي د وینه خوراک سره چې خوراک پې هضم شي نو هلته معده وینه غواړي دلته تا لامبل شروع کړ وجود کې حرکت پیدا کړ نور وجود وینه غواړي یا تیز ورزش کې نو نور اعضا وینه غواړي هلته معده غواړي پړ بوج راځي په زور راغی هلته وینه ورکم کاغی د وینه ورکم وینه دې ډېره غواړي هغه مړه دې نشي کولی هارت اٹیک راشي ډوډۍ نه پس به دې وجې نه آسان ورزش کې سخت ورزش به نه کوي منډه به نه کوي کار به نه کوي کړی راپرېږدي نشي نو یرجو فؤاده ولې وایي نبي علیه السلام
ګوره په پیغمبر علیه السلام باندې هیبت راغی او یو خبره ګوره ذهن کې بله موته یوازې د وجود حرکت نه دی دماغي بوج په دماغو هلته کې بوج راشي نو چې څنګه د انسان وجود متحرک شي وینه غواړي دقه رنګې د انسان چې کوم وخت په دماغو بوج راشي ډېر زیات بوج راشي دا هم وینه غواړي دا وینه هغې دپاره هم استعمالېږي دماغي بوج هم راغی او بله څه خبره ده بل خوله ترې روانه شوه اوس خوله چې درته خوله ترې روانه شوه نو خوله چې روانېږي دا نه وینې په زور وځي دا خوله بلکې اوځي هغه اوبه چې په وینه کې پرتې دي هغه د خولې په شکل کې وځي نو زړه درزا شروع یرجو فؤاده دا خو ظاهري معنا مې وکړله او حافظ پکې یو بله معنا هم لیکلې ده دا خو ما درته وویې حافظ بله معنا لیکلې ده چې در یرجو فؤاده ظاهري معنا نه مراده مراد ته نه ګبراهټ دی مراد څه دی او عرب د ګبراهټ نه تعبیر په چا سره کوي په درزاري د زړه سره فدخل على خدیجه فخدیجه باندې داخل شو رضی الله تعالی عنها الکه خدیجه باندې وای داخل شو بیبي ده بنده باندې تکلیف کې راځي خپل کور ته دی یرجو فؤاده خدیجه څوکا بنت خویلد خویلد سوردا او پرون داغي حالات تما ویلې دي نو وقال خدیجه ته وای زملونی ما په صادر کې ونغاړه بل معنی دا شو یعنی صادر را باندې واچوي تزمیل څه تدریج کیږي یو شی صادر کې انغسل یو شی په صادر کې تلفیف معنا حافظ لیکلی دا عین لیکلی دا او سم نه لیکلی دي التزمیل التلفیف لفافا غټ صادر ته وي ځکه خلک په ځان زغه کوي انغاړي لفیف مفروق او لفیف مقرون تعبیر دي کنه نو څه وای زملونی یو واعظ تقریر کو دی وی نو پیغمبر هم چې زمبلونی هغه زمبلونی نه پالیبلا مجبلی به پکې نشتا زملونی نو فزملوه دوی صادر واچو په نبی علیہ السلام باندې حتی تر هغه پورې په صادر پروتو ذهب چې ختم شو د نبی علیہ السلام نه الروع یرا غراحت راع يروع روعا غراحت ختم شو اوس په بیا له سر لاله شو خدیجه له ولدا دینه دا مسله معلومه شو چې بهر در باندې څه قسم هیبت راغی در کوته راځه او دا فطری تقاضا ده چې سړی باندې درد راشي کوته راشي نو اکثر خزه وته هسپتال ته بتلې وکړه ادله پړل بیا کر خیرا کوي هسپتال ته بتلې وکړه نو سړی چې راشي او خپل کوته مور ته نږدې شي د دې کوټې له باندې ډیر یاد نفسیاتي علاج لري او یا محترم ترانه نو نفسیاتي علاج یې سره ملکيږي او یا خپل بچو میاس کې کینی او بچي ولا پلاس کو باندې زور شروع کی دې سره په انسان باندې نفسیاتي ډیر وی اثرات کوي ما باندې بل کال یو ډیر ونه تکلیف راغلی ما یې 3 اپریشن 3 کانو او ما ته دا پته نه چې 3 کانو هغه سره زما درد راغی او درد زما سالنډ شو شپیرا پاسې ده په زما پوره یقین راغی چې دا د زړه مسله ده حالانکه الحمدلله رسو پته ولګی چې هغه د زړه مسله نه و زړه مسله ده زما سالنډ شو شپې پاسې ده دومره لنډ شو د ما سا چې ما وی بس دا سا نور نه خي دومره لنډ شو دومره چې ما بس دا دلته ودرې بس اوس ودرېږي زما رونو اگر یو ورو زما لګي ګټي حساس دی نو اګاړي ال شابه هسپتال ته ما یې داسې کال چې مرګ پاتې دی راغې چې راغې نو اوس په موټر کې نه ساخيږي او یا هسپتال کې دا د مور قامه خلا دقه ما بس ما دلته دی لکه مې دارانه چې وزي خاصه موزي نو چې وزي خو نه هسپتال تم نه رسېږي ادا الله فضل یو رپورټ ګولره لا غرور مې جبلا دي کې خو خدای دې بیا هسپتال ته لاړم دا خو زلو چې دې څونه مې کوئی شکر دې زلو نه بیا روسته پته ولګي چې ترې کې کانو داغه د وجه نن اثرات پیږي نو دا مې دې پورې تخپل فارموله وي چې سړی باندې کلم hebat راشي نو دې زړه تفصیلاتي تور چا تزور کوي بل پورتا او د خپل بیبي وا ادي رضی الله تعالی عنها او ذاتي بیبي را الله پاک په کې خدمت دي چې بیبین دا عمر کې مشرم دا او پیغمبر علی السلام کو سووم نه کړه بل څو زنانو کې ومنه نو داسې بیبي ورته چې د پیغمبر علی السلام داسې خیال او ساتي د مور په دې بیبي ته چې لکه مشرق ته پورا تربیت دی پورا ډاټ والا ورته په دې وخت کې یو کشر جنې د رسول الله مبارک په نکاح کې وا او پیغمبر علی السلام متداویلو هغه وته وی ګورې بیا لاړ نشي
ګورې بیا چې لاړ او ګورې څوک تکلیف درته او ما درته نه کېدي یوازې دی تمه ده او ګورې پام کوه ګورې او که نه ګورې پام کوه څوک پیریان میریان دي او یری دي پوهېږي په خبره مشره ښځه ده هوښیاره ښځه ده دې کې حکمت ده او ورته څه وایي کله کله مه یېرېږه قد خشیتو والله ما یخزیک الله ابدا نو که کشره وه یا ناپویه وه بعضې ښځې ناپویې پوه دی بیږي نو که کشره وه او ناپویه وه او کڼی وه کڼی نو بیا به یې څه وي ګورې بیا ونه ځي ګورې بیا لاړ نه شي ښه او ګورې مړ به شي او ګورې بیا د هغه پیریان دي ګورې ښه پیریان ورېږه پیریان وسر د باندې شوي دي او دا باندې یو چا جادو کړی دی او ګورې پام کوه او چې بیا د ور نه دي د کولاله دروازه بنده کړې او دا په څه چل پې وشو ته به راله کوله دا خبرې به یې کوي هغه هوښیاره بیبي ده یو خبره نوټ کوي ما سبقه هر څه ورته مخې ته راغلل نو ګوره څومره ډاډ وله ورکوي ښه مخکې لاړ شوه نو داسې بله معلومه شوه خدیجه بنت خویلد دې نه یو بله خبره معلومېږي حضرت بعض حضرات وایي چې دا دونه یارې په پیغمبر علیه السلام ولې راغله نو ما پرون ویلي چې خوف طبعي منافي د نبوت سره نه دی خوف طبعي منافي د نبوت سره نه دی مثال ما پرون درکړی فلما ذهب عن ابراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط دا دې ګوره یاره پیراله دا یوه خبره شوه دویمه خبره څه شی شو فاوجس في نفسه خيفة موسى نو که په نبی علیه السلام غیر اختیاري او فطري طور رعب یره راشي دا منافي د نبوت سره خدای خو نه دی که نه په خدای یره نه راځي خدای نه دی په خدای یره نه راځي نو فطري طور غبراهټ یره منافي د نبوت سره نه ده دا بله خبره دې معلومه شوه او دې نه یو بله خبره معلومه شوه فقاهت تا کوم ځای کې دی فقط زملوني سوال کوا چې دا خو یوه بیبي ده نو زملیني پکارو یو بیبي ده جمع صیغه ولې راوړه نو بعضې علما وایي دا زملوني جمع دې لپاره ده چې هلته بیبیم ده ممکن د غلام هم دی زید ابن حارثه په کور کې غلام هم دی کېدای شي بل څوک هم په کور کې وو نو ځکه یې زملوني وویل او خشته جواب ده چې دا صیغه د جمع دپاره د تعظیم ده تفخیم او تعظیم لکه یو کس د خلک وي السلام علیکم او یا وي تاسو څنګه یې پیغمبر علیه السلام خو د اخلاق عظیمو مجسمه وه نو ښځې ته هم خلک وي تاسو څنګه یې او که ته یو سړي ته وایې ته څنګه یې نو پرې خفه کېږي او که تاسو څنګه یې نو په دې باندې خوشحالېږي ډوډۍ اخرى لفظ د جمع استعمالېږي نو دا د جمع لفظ د تفخیم دپاره او د تعلیم دپاره مستعملېږي پروا نشته زملوني نو په زملوه هغې سره مناسب لفظ زملو دی کېدای شي کور کې بل څوک هم دي چې څادر راوړي وي چا پې څادر اچولي وي او یا زملو کې یو قسم دی نو د مشاکلت د وجې د صیغه د جمع راوړه حتی هغې پورې ذهب عنه الروع د دې نه هوښیارتوب د خدیجې معلوم شو چې وایي څادر راوړی زملوني د پیغمبر علیه السلام حسن خلقم معلوم شو او د خدیجې هوښیارتوب هم معلوم شو ولې زه یې په څادر واچو چې سړی څه چل دی اله الوایا اله خدایه پاکه چې څه وایي په هغې عمل وکړه زه یې په څادر واچو او تر کومې پورې څادر حتی ذهب عنه رو پارا مې پرېښود چیړي نه چې څادر ور واچوي څه چل شوی دی اله الله ته وایه وخت پرېږده چې یو کوټې دمه شي حتی هوښیارتوب د خدیجې هم معلوم شو فزملوه حتی تر هغې پورې په څادر پروت ذهب عنه الروع یره ترې لاړه ختمه شوه ګوره هوښیارتوب د خدیجې هم معلوم شو دا بله مسله مسایل وباسه بله مسله معلوم شوه چې ښه خاوند ښځې ته د خپل د خدمت امر کولی شي څادر راوړه جامې راوړه ډوډۍ راوړه دا هم معلومه شوه او اتباع د ښځې د خاوند فورا به ښځه ځي او خاوند ته به هغه شی به ږدي ډوډۍ راوړه وریدي والا اوبه راوړه اوبه به مله راوړي څادر راوړه څادر به راوړي دا نه چې ته وایې ډوډۍ راوړه هله وږېمه بیخ دې وځه د ستا نه زیات وږېم یا ورته وایي راشه ماله چا پیو کا یاره وایي که ماله دې وکړه ډېر بد دی ځکه ما هم ټوله ورځ نن په کور کې خدمت کړی داسې نه ده پکار ګوره فورا عمل کوي او هوښیارتوب یې معلوم شو او اطاعت د ښځې د خاوند د خدیجې اطاعت د نبي علیه السلام او پیغمبر علیه السلام بیبي ته ویل او په تعظیم ویل تاسو د ښځې تا د جمع لفظ استعمالول په دې به تا د ښځې سره مینه او د ښځې تا سره مینه پیدا شي ښځه یوازې د کور غلام او وینځه خو نه ده
دین خو نه ده دا خو د کور سرداره ده په کور کې دننه سرداره ده ګوره زملوني د جمع صیغه زملوني نه وایي زملوني د جمع صیغه نو داسې قسمه امر ښځې ته کولی شي او د تفصیل لفظ استعمالوه چې ژوند یې ورسره مزېداري او ښځه خوشحاله وي او د ښځې اطاعت او د خدیجې هوښیارتوب دا ټولې خبرې دې معلومې شوې نو چې ذهب عنه الروع نو فقال لخدیجه رسو ته دا خبره کوي کوم ځای کې دی اوس دې باندې یو سوال راځي سوال پیدا راځي چې عائشه صدیقه فرمایي چې کله به وحی نازلېدله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به خولې بهېدلې څه به دې بهېدلې ولې نو خوله چې چا نه بېږي دلیل د حرارت دی او دلته وي په ما صادر واچوي دلیل د برودت دی یخني شوې ده صادر په کله خلک په ځان باندې اچوي یخني شي اوهو صادر کله په ځان باندې خلک اچوي او خولې کله خلکو نه بېږي چې ګرمي نو د دې لفظ د زملوه او د زملوني د هغه د عائشې صدیقې د روایت سره تعارض راغلی فيقسم عنه وان جبينه اذا يتفسد عرقا او دلته زملوني نو جواب یې څه دی جواب یې دا دی چې دا حالتین جدا دي هغه حالت د نزول د واحدې دا پکې کور ته تللی هغه حالت د چا دی لکه د نزول د واحدې او دا خو د کور حالت دی د بل حالت دی د کور ته بله مخ وخت لګېدلی دی 1 کیلومتر مزل د هغه ځای نه کوي او بیا د غار حرا نه کور ته 3 کیلومتر مزل دی نو 4 کیلومتر مزل چې کې څونه ټایم پکې تیر شو او ډېر خشته ښکلی جواب چې بعضې محدثینو دې کړی دی ادا مخ وخت دی ادا چې په بندنه خوله لاړه شي که نه او بیا په هوا ولګي څه چې لګي بیا جنتي نو الته د خولې تللی دي زور یې ورکړی دی والا خولې دې تللی دي او چې بیا کور ته راغی په لاره په هوا ولګېدله نو خوله په یخه شوه نو بیا یخنۍ کېږي نو دا هغه دا یخني د هغې سبب فقط کې عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها فرمایلي دي او یا به دا وکړم جدا حالت دی دا جدا حالت دی زه اوس مخکې لاړ شوم فقال لخدیجه نو خدیجه ته څه وایي نبی علیه السلام واخبرها وحالیه دی په داسې حال کې اخبرها چې خبر ورکړه نبی علیه السلام خدیجې ته الخبر الابلام عهدي دی هغه معهود خبر یې ورکړ اوس هغه دلته مجمل دی هغه مجمل هغې بل ځای کې شته چې دغه د جبریل علیه السلام راغی زما شق صدر یې وکړ دا ټول خبر یې ولا ورکړه او شق صدر نه پس بیا دا څه روایت چې بخاري کې دی هغې مرته وویل چې دغسې غطې یې راکړې او د الفاظ یې راته وویل او سی وی نو فقال چې خبر یې ورکړو فقال لخدیجه د خبر نه پس د واقعي نه پس ورته څه وایي لقد خشیت على نفسي ویرېدم په نفس خپل ما درته معنا وکړه لقد خشیت على نفسي ای خدیجې په ځان ویرېدم نو دلته بعضې شارحین لکه کرماني وغیره لیکلي دي حافظ او عینین دې نقل کړی دی هغې هم وایي دا قول نقل کړی دی چې دا ځکه ویرېد چې وي پته ورته نه وه چې دا جنی دی دا څوک دی دا جنی دی عیاذا بالله شیطان دی څه شی دی دا خبره ټیک دا بالکل غلطه خبره علماء رد کړی حافظ رد کړی دا علامه عینی رد کړی دا بالکل رد کړی دا چې دا ورته پته نه وه چې څوک دی نه دا ورته پته وه چې دا ملک دی ولې دا نبوت میلو شو او نبي ته دا پته چې دا وحی ماله څوک راوړي نبي ته دا پته چې دا وحی ماله څوک راوړي نو چې چا دا ویلي دي چې یاره په دې وجه وه چې دا جني دی او که دا ملک دی او که دا شیطان دی او که دا څوک دی او که غل دی که ډاکو دی پته نشته دا ټولې منګړت خبرې دي اسرائیلیات او واهیات وحی ولا راوړي لږ خبره ده وحی ده شق صدر پکې شوی دی او نبی علیه السلام ته د مخکې نه آثار خوبونه به لیدل پرون تېر شوي مقدمات مخکې نه شوي بلکې عند البعض نبوت شپږ میاشتې مخکې میلاو شوی دی او سلام او کلام د جمادات او د نباتاتو شوی دی او پیشنګویۍ خلکو ورکړي دي د هغې نه پته وته چې ماله الله یو شان راکړی دی او یو شی میلاو شو نو دا خبره درسته نه ده غلطه خبره پیغمبر په دې پوهېږي چې دا وحی څوک راوړي او څوک یې را راوړي چې دا خبرې ده نه چې ترې دی خبر دا جواب خطا دی نو لقد خشیت على نفسي څه معنا بعض علما وایي چې یاره په دې وه چې دا خو ماته نبوت میلاو شو د ابراهیم علیه السلام حالت ورته مخکې دی د نوح علیه السلام حالت ورته مخکې دی د نورو انبیاو حالت خو مخکې دي قصص پرې اورېدلي دي نو دلته کې یاره راغله چې دا خو به زه قوم سره زما مقابله راځي اوس به څه کېږي او به مې مني که به مې ونه مني
جنگ بم راځي، جګړه بم راځي، والټه کول بم راځي، کنځلې بم راځي، سپکې بم راځي. لقد خشیت علی نفسی، زه په خپل ځان یریږم معنا کوي. او صيغه د ماضي ده، خو خیر د ماضي کله په معنا د مضارع هم مستعملېږي. لقد خشیت اخشى علی نفسی، په خپل ځان باندې یریږم. ٹھیک ده، یو توجیه دا هم ده، لیکن کل توجیه چې په لامع کې ده هغه داسې ده. لقد خشیت ویریدم په خپل نفس باندې. څنګه ویریدم چې زور یې راکړه مې سیرانه وویسته، ویریدم چې دوباره زور یې راکړه بس ما ویله باقي صاحب لاړه، چې درې باره زور یې راکړه مې باقي صاحب لاړه. لقد خشیت علی نفسی، په ځان ویریدم. هغه وخت سره په دې وجه نه چې معرفت رانغی. یو نکته راته ویل مزېداره غوندې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلې ده، هغه دا چې وی خوف او خشیت خو دلیل د معرفت دی. خوف او خشیت ماشوم مار لم ګوتې وړي، ماشوم چاله ګوتې وړي مار له نه پیژني، او چې څوک مار پیژني نو تیریږي. نو یې خوف او خشیت دلیل د چا دی مولانا؟ ټولې خبره کړه معرفت. نو معرفت یې راغلی چې جبرئیل دی او داسې زورونه خلکو له ورکوي. یو طالب یو بوډا سړی و، نو هغه بوډا سړی به یا خدایا اما جبرئیل پیښ کې چې بس دوا راته وکړو جنت ته لاړ شو. طالبان د شپې به دا چغې وهلې، طالبان خو کتاب وو. پخوا طالبان به په دې عوامو په جومات کې خفه کېدل، اوس پې خوشحالي کې ګپې وکړل. ما یو ځل یو طالب ته ویې زمونږ جومات کې دیرو باباجي ته زمونږ ورځ وکړه، نو هغه زمونږ جومات ته خلک به کم راتلل مانځله. ما ویل لکه د خلکو ته لږ نصیحت وکړه مولوي صاحب چې دا خلک مانځله راځي، وی خدای دې پېښو باندې چې یو نه راځي چې موږ خپل کتاب وګورو. ته ما پسې خلک راوړل چې نه راځي، خلک پرېږدې وه یو چې نه راځي بلا ورته وکړې پېښ دې ودي چې یو کس را نه شي خلک چې موږ خپل کتاب وګورو. نو پخوا به چې طالبانو کتاب وګورې به کتاب کړه مطالعه به کوله، د فن ملا پسې به ګرځېده. قسم په خدای د فن ملا پسې به دا فقهي ملا رفقه بیل ته، دا منطقي ملا دلال به منطق بیل ته کوي، دا شل کاره په منطقونو کې به دی، دا صرفي ملا سر بیل ته، دا نحوي ملا د نحو بیل ته کوي. یو ملا پسې د فن ملا پسې به خلک ګرځېده. اوس خو ته په مدرسه ده درجه بندي مونږ چې کوم وخت سبق وي، بلکې زموږ د اوایل د تدریس ته اوایل خلک به ملا پسې کتاب شبه وکړه چې دا چا دا بل چا پسې دا الکه دا خو ټیک نه دا دوه کوم ټیک دی ولا د بل څه دی نو به بنقشه وتا بیا به وکړل یره دا څلور کتابونه کوم ټیک دي دا پنځم ټیک نه لري بل او بیا به سوي دا څلور درجه باندې نه دا څلور ټیک دي دا پنځم کوم پلاټي سره دې په دې برابر وو درجه باندې نه مولا ته به قتل چې هغه پسې به کوم کتابونه لري اقا به درجه باندې بالکل نه و دلته کې وسره هدایت النحو لیکل دا ورسره د شریعه لیکل دا ورپسې مخترمانی لیکل دا نه مخترمانی مو کوي شریعه مې امداد دی مولا ته اب مولا پسې ګرځي او سبب خلق مولا پسې نه ګرځي مدرسې پسې ګرځي او خېټه پسې ګرځي دلته خلنګر ملاوي او خلک کوئی پلان کې مدرسه کې داخله راځي مدرسه نه سبق ته موږ سبق شته نشته نقشه رستو باسي نقشه مدرسو کې نقشې رستو سبق مکه شروع دي خو خدي دته وایو کدي نه فهمو دغه ما نقشه نقشه نه چې ما سولک الاغه سبب درجه باندې تبه یو کړل وفاق تبه یو کړل قسم په خدای چې وفاق علم ختم څه پکې کما ما ته په دې وفاق کې ارسو ایجن ښکار ارسو په دې بالا کې څو ایجن پروت دي چې کوم اهم کتابونه ټولې وځي او درجه باندې دا او استادانو سره کتابونه کړل دي خو خی کنه چې مولا تکړه او کتکړه نه دي نو دا نه به سبق بس درجه باندې کې دې نوم راځي زما قسم په خدای بخاری ته نقل کړل مونږ با محتمم لدر خاص ورکاو دا کتاب د مولا نه لري په دې مستعار خبره دا نه بدل کده نه پوي تم نشي وي درخواستونه ما دلته درس کړی دی یو مولوی سره یو کتابو طالبان لاړ محتمم لا بدات بدل کده ما وې نه وي محتمم مو وخت مې دی په کتاب ته بدلی کول غوړ مې نه مې اته نه هغه زړه هزار ورشي اب وې چې دا جوړ تر کلم شو دلم شولې بالکل کما تر راوړل نه نه اس باب علم په طالبان کړی او استادانو کو اوس برکت پسې ګرځي هغه برکت په هدايه کې برکت والی هدايه خپل برکت ته کوي ترمذی معنی برکت لمجرزا سبق وایا علم لا خطر شي دا پلان کې مدرسې نه کوم دي پلان کې مدرسې نه فاضلې ما پلان کې نه فاضلې ما پټکې دې پیځک په دغه ډول خو دې درنه تشتاو کني ستاسو ا برکتونه به مگر علم پسې وګرځا کوم دې علم یې غلط علم تا دا ذهن کې دا واچو دا علم کوم دې کې دا نه سبق تا
برکتونو پسې مګر دغه شهرتونو پسې مګر لا امي بدن پاتې شي موږ نو اوسه پورې ما سره سند ما ناړو چاته پوسټ نه کړي چې ستا سند د کومې مدرسې دی ستا کوم ځای سبق ویلې دی اوسه دی دا موږ خپل سند بیان موږ نو اوسه پورې یو مدرسې ته پوسټ نه کړي چې کوم مدرسو کې درس کړی دی ما یې ته پوسټ نه کړي چې کوم ځای دوره کړي سند راوړه کنه چې ا نمبر کې دې کې ویډیو کړي پرې دا وخت دا مې دې پوری چې طالب لګیاو چې خدای جبريل دې نو هغه بابا بوډا نو طالب ورته جمعه چتا وخته او پړې وېځان کو دی بابا ها سوکه جبريل راغله ما جنت ته دې بوزم دوا دې قبول ده بابا خوشاله دې دا پر قسم کارو جنت ته بوزي او ودا پړې دې غاړه کې واچو یو چت سره وو جنت پردوس کې نه بابا پړې غاړه ته واچو او ساده خلک چې پړې بر راس په دامیاس کې وې ځان ورته موږ دې سبق وېستو نو چې بابا دا ټوپونه شروع کړل او دا غوړېونه تل په دا جمعات کې او دا ټوپونه واله او طالب په پیټو چې اوس که باقی نشم عمرې په دا ولا ډېره ده نو پړې ورپسې پرې نو چې پړې خو نو بابا غرواله منډه کړې او پړې ورپسې راخکی شي نو کور لار خدای ته وی دروازه بند کړي جبريل راغلی د خلک اسمان ته خلک جنت ته ځي دروازه بند و جبريل راغلی د خلک جنت ته ځي حاصل د خبرې دا حضرت چې خوف او یرا دلیل د چاره د معرفت نو دا جبريل علیه السلام پیژندلې ده دا نه چې دې پیژندلې ځکه هو یرا رااله عظمت هو پیژندو ځکه هو یرا وسمان دراله نو لقد خشيت على نفسي دا لومبه خبره ده خطا ده چې معرفت نه پیژندلې چې نه دی وکولان دی دا خطا ده لقد خشيت على نفسي دا مضارع معنا کې اومه کوا یریګم خپل نفس کډوي قوم سره مقابله مې ډېر مزیدار معنا قوم سره مقابله برازي لکه مخکې بیا اوراغله دا تو به مانی تو بنا دا بس کېږي پدان یریګم او لا تبعي خوف راځي او لقد خشيت او یریدم هغه وخت په خپل ځان باندې صيغه د ماضي خپل معنا وکا دا بار زوري راکماوي صاحب او بس او لقد خشيت یریګم صيغه د مستقبل ولذا جبريل ار وخت قد زورون راکې نه مت جوړيږي جبريل دغه سره راځي دا خو ته پته نه و چې بیا به زور نه راکې دا چې ارض پنځایات سره درې زور راکې پنځایات سره راکې لکه درې زور او شق صدر مراله کوي دا به خدما وا کوم دې په بابا ورته نو دا خشيت على نفسي لا معنا فقالت خديجه هغه ورته سوي کلا ورپام کو چې تبي الاړ نشي او ګور ډېر خطرناک دی او ما درته نه چې مزه الله ولا نخوي سوي کلا هرګز داسې حرف رد عادي تب مې یریګا هغه ته پته وا چې ما په کوم سوچ ور سره واده کړی دی او کوم توقع د نبوت مې لو الحمدلله کلا هرګز داسې خشیت نشتا نفي رجع قابل بنحوك والله قسم بالله ما يخزيك الله ابدا هرگز بده الله رسوانه کی هرگز بده الله رسوانه کی دین سمعلومیږي حضرت وایا چې دا هغه معنا مزیدار ده چې زه یریګم صيغه د معنا د مستقبل کې چې قوم سره مقابله راځي تنزل بکی وهل بکیږي جګړې بنازي او سبکیږي نو هغه خبره سره د دې سیاق سبق ډیر مناسبت دی ما يخزيك الله ابدا چې قوم جګړه در سره کیسه رسوایی برازي او قوم جګړه در سره کوي دا به ناراضي خدای به نه رسوي ظاهري مشکلات او ابتلا برازي خو ګټه بستای او ګوره او خيارتوب د خدیجه ته نو ګوره کلا سره یوردک کلا پیغمبر صاحب ډاډ ور کوي والله سره وتقسم مخول او ما يخزيك الله نسبت الله تم ظاهري وشو او ابدا ترم تاکید وشو ګوره د خدیجه او خيارتوب ته ګوره د پیغمبر علیه السلام په لږ کې کم سوچ ته هغه ورته څه رات او بعض حضرات وای دام حافظ ذکر دي وی دا خشیت علی نفسي چې وای نو دې صرف خدیجه ته توجه ځان تراله ولا کله وته چې خدیجه ما ته الله نبوت راکو نو اسنه خدیجه انکارونه کی لکه ابو طالب انکار وکړ اسنه خدیجه انکارونه کی د کډېرو رشتہ دارانو انکار وکړ چې خاص خو نه منم د خپل خدایان خو نه پرېږدم دا څه نو خشیت علی نفسي کې د خدیجه آزمایش ګوري خدیجه ته په ځان خو یریدم یا یریګم دیونه چې د پیغمبر دیو ته نو وی دې لپاره چې څه وي نو هغه خيار او پېښوا په مقصد پوي شو
دې د پاره وي چې خدیجه ګورم چې دا څه وایي هسې نه انکار ونه کړي جنګ کور کې ماحول کړو بګډ نه شي نو هغې ته خبره اوس پښتانه وایي که نه وایي بال د فلانکي کوټ کې پروت دی کوټ ورته وایي که څه ورته وایي لکه کوټ ورته وایي ټې سره هغه سره پروت دی چې پې څه کوي نو خدیجې ته بال ورغوته پې څه کوي هغه څه وایي کله هرګز داسې نه ګوره کی والله زما دې ګوره بیا به همغه خبره کې چې عایشه د خدیجې نه څه خبره ده همغه جوابونه مې کړي دي کله هرګز یره نشته ولې یره سبب د هلاکت دی یره سبب د رسوایۍ ده نه راځي والله قسم خوري ما یخزیک الله نسبت الله ته کېږي ابدا تاکید شو دلایل شروع شو څه دا وکړ ته ګوره اذ انك لتصل الرحم دلائل لا يخزيك سلور تاكيدات سره كم كلام او جمله اسميه جو والله ما يخزيك الله ابدا جمله فعليه رول لله تجدد دفاره یو سات کې برسوي نه راځي یو سکند کې چې تاسو ته کوم دي قوم سره کلی سره مشرانو سره یو بدل راځي انك دلائل شروع کړ انك دلائل شروع کړ اذ زکا انك لتصل الرحم تصل رحم کې انك بشکت چې لتصل وصل کې الرحمه درشته څه مطلب رشتہ دارانو سره ستاسو دل کې بدل راځي زموږ رشتہ دارانو سره واسطه راځي او لومبه واسطه د انسان واقعي راځي چې سره رشتہ دار سره نو ستاسو لومبه سوداري کې واسطه زما چا سره راځي وایا رشتہ دارانو سره ناغي سره ستاسو لري حبي د زبردست ناغي بد سره معاونت کی مخالفت بنه کوي رشتہ داران بد سره معاونت کوي مساعده کوي مخالفت بنه کوي ولی تو سره وصل کې د ټولو خواخه یوا وتحمل الكلا عمل يحمل بارکول بوجونه چته کل مراد یا کل حسی دی کم کل دی حسی فلا رسوګلی نو تو سره بوجه والی راځي درکړو کل حسی یا کل معنوي څه ته ویل کېږي د جا په دې باندې ټینشن دی بوج دی تاسو سره مشوره کوي متاغل ډاډ ورکه دا یو بوج شو یا په چا باندې قرض دی او څه ویل کدا قرضونه د تخلاصون پروا نشتا یا راځه په جرګه د سره زما چې د تفریدي یا په جرګه د سره زما چې موزه کې تاخير درته وي نو تحمل الکل ټول معنی وکا وتحمل الکل تبوجته بوجنا تحمل الکل تبوجته سچي بوجنا یا حسی یا معنوي ټینشن پریشانی د خلقونه هغه چته نو چې سل رحیمین کې او خلق ته فائدہ رسه حسی معنوي بوجنا چې نو تاسو سره دښمنی نه کوي دا څه خبره بنه کوي چې تاسو رسوا کی دا څه کار بنه کوي چې تاسو شرمندگی پکې راشي وتکسب المعدومه یا تکسب المعدومه کسب یکسب کسبا مجرد هم دی او اکسب یکسب اکسابا مزید هم دی وګورئ مزید او مجرد دلته په یو معنا سره دی دا متعدی مجرد هم متعدی کسبت المال سمې کسبت المال نو دا متعدی نو باب افعال او مجرد او مزید په یو معنا دی کذا قاله الحافظ دا نه نور کتابونو کې متا او المعدوم دو معنی یې کړی دي الک دې اسه ګران کړی دی مړه آسان دی المعدوم صفت سے موصوف مقدر دی تکسب المال المعدوم تکسب المال المعدوم یا تکسب المال المعدوم مال معدومه کسب کوي مال معدومه سو هغه څوک چې یو زینه مال ګټه ربح نشي رسته چې درو باز چانه مال چا قرضدارو نیولې نه ور کوي ته ولا راو باز تاسو پوهیږئ په خبره تکسب المال المعدوم چې څوک یو ځای نه مال نشي راوسته چې راو باز چانه چا مال پټ کړی وي غیب کړی وي چې ولا راو باز یو جوړه ولا کې چا پچا باندې قرض پوری وي دا چې چل جوړه چې هغه ولا راو باز چا سره مال وی ګټه پې نشي کوله څه په ورته ګټه کې او بعض حضرات کوئی چې دا معدوم نه مراد رجل عظیم المال دې چې رجل تکسب المعدوم الرجل العظیم المال فقیر کسب کې فقیر کسب پرس فقیر کسب پرس فقیر سره امداد کې مسکین سره مدد کې چې مدد چې وسره کدا ځوړه کې دی وګټه ځاله لکه چې خپل غلام دی که لکه خپل نوکر دی که خپل تابع دی که تکسب المعدوم الرجل العظیم المال الرجل العظیم المال هغه کسب کې هغه کسب کول څه معنا هغه ګټه څه معنا پیږي هغه خدمت کې
هغه سره امداد کې دا د شو لکه چې هغه دی وګټو د ځان غلام دی که د ځان تابع دی که یا المال المعدوم مال معدومه ځان لګټې چې ګټې خلکو باندې خیراتونه کې یا خلکو لګټې ټوله معنی مې وکړي یعنی عام خلکو دستانه پیدا ده وتقری الضيفه قرا یقری قرن خیرن بالمسیا ته ویل کېږي بالمسیا کې د ضيف مراد نه جنس دی د بنو هاشم قانون دا چې د بار نه مسافر برابر دی به خدمت ولی ځکه بیت الله ته د بار نه مسافر راځي نو هغه زمانه کې بازارونه خونو نو دی به خدمت نو باقي کې اول نمبر ته تقرید میل مسیا ورکه الضيف میل منول او کته چې پیغمبر علیه السلام کو غربت او فقر نو میل مسیا خو مال غواړي نجید ارستو فقر راغلی دی دغه زمانه کې د خدیجه ټول مال ورته وقف کړی دی او بل علیه السلام تاجر مو تجارت به کاو او کله چې له به سره وایي مال ور سره لار نکره مال ورته پاتې دي نو تقل او بل دا چې میل مسیا خدا ته چې ګډه چيري ورته لاله او چې څوکلا چې ما حضرت دي څه ولا ورکي نو تقری الذيب جنس مراد ته میل مسیا کې د میل منو وتعين على نوائب الحق تعين الناس مفعول به مقدر دي امداد کې خلق سره فنوائب د حرج بدن نائبۃ الله نائبۃ ته ویل کېږي چې چاته یو عارض یو مصیبت پیښ شي او څه کوي یار داسې به وکړم بس داسې به وکړي زه به سبا درته راوړم سبا ته دې بس زه که ته که نه خو زه به نن سره وړم بس دکان کې به ته مې وکړولې که نه الله دې خوشحاله کړي نو تعین ته امداد کې خلکو سره په نوایب د حق باندې اضافت د صفت موصوف ته نه اضافت د موصوف صفت ته شوی دی نوایب دو قسم دي یو سړی ته یو مصیبت پیښ شو نو کله مصیبت په حق کې پیښی کله مصیبت ځا کې پیښی په ناجایز جواره کې توانی شو سود کې توانی شو دا نایب شو خو باطل ده او یو سړی داسې دی چې د هغه مال هلاک شو داغه نه مال غل په او تختاو دا کتو شو دا یو نایبه ده یو شی عارض شو او دا کما نایبه ده نو باطلو کې نه کې تعین خلق سره امداد کې واغه نوایب اغه حوادث ور زمانه کې حوادث ور زمانه کې کمالی وی ک بدنی وی ک مرض وی قبل وی او چې حق وی ور اوس په او سر بیا سر لزو یو ځل بیا سر لزو سبا وایو یو خدا دلائل شروع شو سره رحمی کې نو خپلوانو نه درسوای نه مېریګا تحمل الکل د خلق سره عام معاشره کې عموما دا بوت څوک ورته محتاج کونډا رندا او مریض بیمار اغي سره بوجونو چته ابدي مرګتیا کوي او فقراء تكتب المعدوم یا غلامان ابدي مرګتیا کوي بیلمانه باندې مرګتیا کوي او چې چاته زماني مشکلات او چاته پیږي هغه کسب پر مدد کوي نو دا ټول به مراد نو رسوایی د چا نشو دغه ټول رالل بلم رالل تصل الرحم او پردین پکې رالل تحمل الکل کونډا یتیمم پکې راغی او عام خلک رالل تكتب المعدوم دا خدا مال د خلکو باندې رچا پوری د مالدارانو په خلکو مال پوری دی نه ور کوي اغلب फायदा ورکړي یا تكتب المعدوم غریب لام फायदा ورکړي ټول او تقري الذات من منولم تعين نستا फायदा عام د خپل پردي کونډ یتیم خزه معصوم مالدار غریب غلام وین دیتا دا به مدد کوي تسوي او د دیوالو ټکولو کنزلو د ټولو عاقبت څه شي دی رسوي ورته داسې جباله فزوي دی کړه والله ما يخزيك الله ابدا داسې لفظ استعمال کړ دیو نو چې قسم په خوده لا يخالفك احد لا يخالفك احد ورته نه وي ما يخزيك لفظ راغی دا خزي د ټولو نقصانات لازم دی چې کنزلو کی رسوایی تو کې وਹੀ رسوایی تو ورته ذکر کی رسوایی داسې لفظ خدیجه رضی الله تعالی عنها راو چې نبی رسول الله سے داسې مبالغه لفظ وي رسوایی بنل هغه نه رسوایی چاله وجه راځي ورته دا خبرونه دا کنزلونه د بل شي نه دا بنل او دلایل ورکړ او یو نقطه بل وره یو ناشنا نقطه دا الفاظ حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چا په حق کې وي علیه السلام او نبی رسول الله ورباندې ساکت پاتې شو نه چل پاتې شو کل د پیغمبر مخکې هغه دروغ نشي ویلي او بیا اوصاف د رسول الله مبارک بیانوي نو چې اوصاف د چا مخکې وي او مبالغه پکې وکړي او یا د کذب نه کاروالي نو پیغمبر پرې چې څه پاتې معلومیږي دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدا اوصاف راځي موصوف
دا دغه اوصاف دي او یو ځای کې بل ځای کې وراشي دا اوصاف د حضرت ابوبکر صدیق په حق کې مستعمل شوي بخاری کې بدل راشي دا اوصاف د چا په حق کې مستعمل شوي د حضرت ابوبکر صدیق نو پرونه خبره تبلار شو چې د حضرت ابوبکر صدیق او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې کوم نسبت دا بخاری کې راځي ان شاء الله نو دې نه معلومه شو د خدیجه یو خیال ته معلوم شو دلایل د عدم خدیجه وي او د فصاحت او بلاغت ترتیبات په د خدیجه رضی الله تعالی عنها او د علیه السلام اوصاف معلوم شو اوصاف قسم سره ورتوي اوصاف چې د سره رحمی دا او دا اوصاف د پیغمبر اخلاقیات دي نو دې کې امت لم ترغیب دي د اوصاف په پیدا کې فانطلقت به خدیجه ګورا اخو مطمئن کو دې رب الله معلومه شو چې خدیجه پکا چې قاول ډاډ ورکی دینی کارونو کې نه کې پکار چې خدیجه پکار چې قاول لزور کی ډاډ ولا ورکی دا نه چې وی یاره ونا ډاډ ولا ورکا ته څه کوي زما یو دو دوستان دي دا حقانی والا چې کله راګیر کړم کنه د ترمذی شریف د پاره نو زما ډیر خلکو به ما ته ویره دا خو ډیر ګران کار دی دا بس چل کې دا لبه را لخوایا دو دوستان دي یو ډاکټر دی یو مې یو بل دوست دی هغه زلمانه ډاکټر هغه ډاکټر په مخ کې په مدینه شریفه کې ما ته دا خبره چا وکړه نو ما ته خلکو وی چې دا ډیر ګران کار دی او دا بس کې هغه ډاکټر صاحب د مردان زما ډیر قریبي دوست دی هغه فورن ورته وځي فدا شي ویزه د مردان نه یونیورسيټي روډ په خبرتا پیریډ لازم میډیکل کالج ته پیریډ لازم مردان نه یونیورسيټي روډ میډیکل کالج ته پیریډ لازم روزانه زم راځم نو ته دنیا لپاره د مردان نه په خبر هغه یونیورسيټي روډ ته روزانه زم راځم نو کدي دین لپاره دین څه خبره تو خبره د دنیا لازم دین لازم څه کوي د مسلمانانه کم دي د 400 دي نه دي عثمانونه دي او زم مردان نه دم په خبر نبی یونیورسيټي روډ ته دمل او ټیچینګ کو او بیا راځم فل کلینیک کوم البته نه بیا راځم فل کلینیک کوم ما خامه کول دا ما کارګر شو کړو د دنیا له باندې دي یو دا او بل مې یو دوست دی هغه سره کې ناستم نو چاوي چې راځه تاسو چې ډیر ګران کار دي ته دي هغه سره په قلار کې وې دا کار سره دي دا کار سره درس او تدریس کې نه راغلی چې هر وخت تکړه هغه دي چې هر اټه مولوي او څونه کړه ورلو دنیا پر هغه څونه کړهونه دي دوه کسانو د مازله څخه یعنی چاته ملاوي دما نزل به الله خوایا چاته ملاوي دما نزل به الله او په ټولو کې لوی خبر خدای الله مدد او توفیق ته کوي دوی خبر پکې نه کی مخکې دا حاصل د مسلې څه شو څه چبته سمجه کړي چې ډاډ خدای له پکار دي دا معلومه شو خدای له پکار چې خامن له ډاډ ورکی په مسله کې تاسو درې کور سره ډاډ ولا ورکا یا روا مخاوند چې ګوره پام کا و چې بیا لاړ نشي ګوره سو بدلاله ملکی سړیا او څوک نقصان به ته ورسي او دا بس څنګه چې کیږي چې دا زورونه د کې ګوري پاک کو دا شی بیا ولکې نه تم ډاډه ولا او خيار قددا نو سجدي حتا فندلقت به او خيار دا صادرې پسر کو حافظ ذکر دي نو دا ورقه ابن نوفل لاړه دا اغه معلومات واغشت الله والتحسيو خيار چې دقت زما خاون سره دا چل شوی دي نو ورقه ورته سوي ودا دا خاون په مبارک خاون دي دا خو اخر زمانه پیغمبر جوړي نو چې هغه معلومات واغښتل نو بیا رااله وی تر دا د مار تر زوی دی غل دی بوزم هغه تعالوا یا څه مطلب ولې کله اول ورقه ورزم کله هغه ری خرابې بیا ولا نه بوزم او کرے د په حق تکی نه ولا بوزم دومره خيار بيبي الله پاک اسه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی رسول الله حرم ته نه راوستله او الله په اسه سلام نه وای الله داسې خدای لکه چې مور بچی لکه مینا ور کوي او مور بچی لکه ډاډ ور کوي داسې خدای ولا خدای پاک په یو معصومه جنې و شهوت په سره پوره کېده تقاضا به پوره کېدله او دا کسي ته نه پوره کېدلې چې د خدیجه رضی الله تعالی عنها نو فانطلقت ګوري ما پکې د حافظ غ روایت راوړه فانطلقت بوتلکل به په نبی رسول الله باندې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کوم دې پوره حتی غایا كم دې پوره بوته اتطلعت لوکل خدیجه به بعده السلام ورقه ابن نوفل تا اغله بوته ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى
محشری دغه لیکلي دي دا سوتو دا ورقه دا ابن د عم د خدیجه رضی الله تعالی عنها دي اغله دا نه چې ګوتې نه نیولې دي باعث و په بوتل لوبه څه شي باعث مررت بزید مررت به دا مطلب نه چې ګوتې نه نیسي یا لاس په چې ده پاسه نه باعث پیدا کړی او د نبی رسول الله هم د خپل بیبي سره محبت معلوم شو چې ویزو ورقه لا دا نه ورقه څه کومه بس مالک دې له ګوت را کړی او ایمان را باندې راو نه دی ورسره فرق ورزو ورقه لا چې ورقه سوي او ممکن د کتابونو کې نشته او د ماضي اندلاله ممکن ده چې خدیجه رضی الله تعالی عنها وتویلی وی چې د ورقه لاړه ابشر مبارک شه او مصطفی خبرې خبرې وکړي ترازه چې خپل ایتوا اوري یمکنو لفظ به کتاب کې نشتا او یادا چې علیه السلام پتا وا چې ورقه خسرې دي او رښتونه سړې دي او ولې د وطن سړې دي او د ما په حق کې خبرې وکړي او یا اسم انسان د خپل ما وتپتا وجدا سبا خدیجه با نورم کوي خدا ما چې یمکنو لفظ دا کې مناسب لګي چې قضا خاوند یو بل خبره نه پټه او چې دا تلا ورقه لو صادرې پسرو نو پیغمبر مبارک د اذن نه بغیر به تلی ورکه داغه د اذن نه بغیر به څنګه داتلی او خامخا به نبی صاحب ته ویل چې التزم او چې واپس راتنه تاسو به تکړه چې ورقه سوې لازما نو دا په کتاب کې نشته دا یو یمکنو او د حافظ د روایت معلومي چې دا لاړ او واپس راو به بوزي نو دینه به پیغمبر نه خبره پاتې شي څنګه به نه خبره پاتې شي نو ځکه وصلی علیه السلام روان شو درېګه دا هي خبره به خپل مخامخ ورو زبو خپل ټوله سي مخامخ او کما دا خبره نورم وضاحت راشي حتی ترات لوګل خدیجه به په نبی رسول الله باندې ورقه ابن ډیر معلومه کی چې په خبرو کې خاون لبکا چې د خدیجه اتباعو کې د خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه او خیارتو معلوم شو او کته تر زوینه قصه تر پردنو دا هغه زمانہ نه دا مخکره زمانی ورقه د سیاز وې د نوفل د جانب د اسد د جانب د عبد العزى او دا ابن عم ما ویلو کې دا ورقه دا غړو بیا علم صفات شو د خدیجه تر زویره وکانه دا صفات د ورقه دی وکانه عمران یو سره تنصر فی الجاهلیت عیسی شی په جاهلیت کې د شرک نه بیزارو چر بیزارو د شرک نه مکمل شرک پرې تنصر دا معنا نو کې نسوار به چول اسنه دا معنا کې نسوار ولا دا دلیلونه نه دي دا نسواری نه نسواری نو وکانه عمران دا نسوار ولا معجون مرکب په زمانہ کې نو وکانه امرأن یوصل تنصر کی عیسی شو بن جاهلیت په جاهلیت زمانہ کې د جاهلیت کې د شرک نه بیزار شو لړ عیسی شو وکانه یكتب الكتاب العبرانیه د کتاب عبرانی لیکا الکه په دې به زه اختصار کوم بس ښه دا نور کتابونه هم دی ابم پکې وایو دې کې وګړه خبره ده دا غي مطابق په کلام راځي او کوي چې وې نو دا بس لک بچا بلکې بلکونه او دا یو کس په پاتې دا بلکونه بل ضرورت نشته واقعي بلکونه چې کوم کسان بور سره نږدې یا پاتې بل من تاسو هغه بل پاتې بل دا کوي دا خبر نه شي دا راټ دا خبر نه شي دا یو راټ دی کنه هذا صحیح لفظ ضرب فکر تکرار څه پیدا ده مدخل ده ما تکرار خبره کړې ده نو دوباره را باندې وایي ما هو تکرار ورولې څه څه حکمت تو څه څه تو درې شوی دي دا براشي تلور درې شوی دي او دا اپریشن کې د علم ضروري دي ظاهري تاریخ صفائی کول د مقصد او صحیح بهر لانجه او او طرح استدې ورته سمانچه ورته او ورته ولې دا ډاټ څنګه دا ګناه ده تعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان دا په باندې کې ورته دا چې سماجه ورته کتاب ورته غار هرات په کوم غار کې دا نو جبل نور کې غار هرات ورته